السلام علیکم. نن موږ لیکچر به اخلو د سافټویر ډیولپمنٹ میتھډالوجیز په باره کې چې سافټویر ډیولپمنٹ میتھډالوجیز موږ سره کم او موږ به په دې لیکچر کې دوه میتھډالوجیز یا دوه اپروچ چې کم کور کوو نو په هغې کې به واټرفال ماډل دی او ایجایل میتھډالوجي ده. نو ګورو چې دا سافټویر پروسس میتھډالوجي وایي څه ته. اصل کې که موږ وګورو نو سافټویر ډیولپ from the initial stage to the final stage په دې کې different phases دي او دا کوم چې experts دي دا په different stages کې یا په different phases کې دا سافټویر لایف سایکل ډیوایډ کړی دی د دې لپاره چې د سافټویر پلانینګ او منیجمنت چې دی نو دا په صحیح طریقه باندې وشي. د دې د وجې نه دا په مختلف سټپس کې ډیوایډ شوی دی او دغه مختلف سټپس پالي کولو ته سافټویر پروسس میتھډالوجي وایي. که مونږ سٹارټ واخلو په واټرفال ماډل باندې نو دا اولنی ماډل یا او فست انیشل اپروچ چې کله د سافټویر ډیولپمنٹ لپاره په کمپنیز کې په هغې کې اولنی سټیج چې د واټرفال ماډل هغه ریکوایرمنټ په ریکوایرمنټ کې به څه کار کېدو چې ریکوایرمنټس به کلیکټ کېدل. د هغې نه پس چې کله ریکوایرمنټس کلیکټ شو نو بیا به ډیزاین ته خبره تله. په ډیزاین کې به یو پروټوټایپ ډیزاین کېدو یا به لو لیول ډیزاینینګ یا های لیول ډیزاینینګ به کېدو چې دا پروډکټ به ډیزاینینګ څنګه وي. د هغې نه پس به بیا ډیولپمنټ سټیج ته پروسیډ کېدو چې کم کوډینګ لینګویجز به یوز کېږي، پروډکټ به ډیولپ کېږي څنګه، مکمل یو پروډکټ به ډیولپ کېدو په کمپیوټر لینګویج کې. د هغې نه پس نیکسټ سټیج چې کوم بیا ټیسټینګ و چې پروډکټ په کمپلیټ ټیسټ شو چې آیا د هغې ویریفیکیشن به وشو چې دا پروډکټ کار کوي که نه کوي، صحیح دی که نه دی صحیح، کم فنکشنز چې اساین شوي هغه فنکشن پرفارم کوي که نه پرفارم کوي. د هغې نه پس به نیکسټ سټیج بیا و یا نیکسټ پیز ډیپلایمنټ و چې کوم کلاینټ یا کوم کسټمر دپاره به کوم سافټویر ریکوایر هغه به ډیپلایمنټ د هغې ډیپلایمنټ به کېدو، هلته به ډیپلای کېدو. لاست فاینل چې کوم سټیج و نو هغه مینټیننس سټیج و چې بیا به د سافټویر مینټیننس کېدو چې یاره دې ته څه ریکوایر دي، څه ایشوز دي، څه بګز دي، څه مسلې راځي، نو د هغې مینټیننس سټیج و. نو دا یو انیشل فست چې کوم دغه ماډل ورته ویلی شي چې اولنی کوم ماډل نو هغه سافټویر کمپنیز به یوز کوو ډېر ټایم. خو بیا داسې ایشوز داسې مسلې په دې ماډل کې وي چې خلکو ډیولپرز او ایکسپرټس نور ماډل طرف ته پروسیډ شو. دا څه مسلې وي، داسې کم پرابلمز په دې ماډل کې. نو یو خو په دې کې فست پرابلم دا و چې هر یو پیز چې و نو هغه په پریویس پیز باندې ډیفینډ و. لکه ډیزاین پر ریکوایرمنټس باندې ډیفینډ و، ډیولپمنټ پر ډیزاین باندې ډیفینډ و، او ته به نیکسټ د څو پورې به چې کمپلیټ یو پیز نه و کمپلیټ شوی نو نیکسټ پیز ته به پروسیډ کېدی نه شوې. د دې نه علاوه کسټمرز چې کوم یا کلاینټس چې کوم نو هغه به ډېر زیات ویټ کوو او هغو به نه انوالو په دې پروسس کې تر څو پورې به چې پروډکټ کمپلیټ شوی نه و. او کله به چې پروډکټ کمپلیټ شو نو په هغې کې به یا یو کال، دوه کاله، درې کاله ټایم تیر شو. د هغې نه پس به هغو ته پروډکټ میلاو شو. نو چې کله به پروډکټ میلاو شو هغو به پروډکټ چیک کړو، د هغو به خوښ نه و، نو بیا به هم دا ایشوز و. نو د دې ټایپ ایشوز د وجې نه به کسټمرز سیټسفاید نه و. دلته یو اگزامپل تاسو ته کتلی شي. فار اگزامپل زموږ سره یو کلاینټ دی، هغه ته کلاینټ نه ریکوایرمنټس کلیکټ شو، ریکوایرمنټس باندې بیا ډسکشن وشو او ټیم ډسکشن کوي. په هغه ټیم ډسکشن نه پس بیا خبره هغه ټیم ډسکشن په ریکوایرمنټس باندې 2 منثس تقریبا په ریکوایرمنټس باندې ولګېدو. بیا ډیولپمنټ ته خبره راغله نو 10 منث پر ډیولپمنټ سایډ باندې ډیولپرز په دې پروډکټ باندې کار وکړو. د هغې نه پس 2 منثس یا 2 منثس بیا په ټیسټینګ پیز ته خبره لاړه. د هغې نه پس بیا 1 منث کې بیا دغه پروډکټ لانچ شو او بیا چې کله کلاینټ ته میلاو شو نو یو کال پس نو کلاینټ بیا سیټسفاید نه دی دا پروډکټ نه. دا جسټ یو اگزامپل دی. دا ما دا کم دغه نه چې دا اگزامپل راغستی دی، پک کړی مې دی کم سایټ نه، نو د هغې دا لینک ما ورکړی دی. په دې کې په ډیټیل سره تاسو د واټرفال ماډل ایډوانټیجز، ډیس ایډوانټیجز او اگزامپل کتی شئ. خو دغه وجه ده چې په دې کې دا ایشوز راغلو چې ډېر زیات ټایم پس به کسټمرز انوالو کېدو، کلاینټ به انوالو کېدو، هغو به په اینډ کې چې کله پروډکټ وکتو هغو به د پروډکټ نه سیټسفاید نه و. نو دا یوه ایشو وه. نو دې ماډل کې د کسټمر انوالومنټ ډېر زیات کم و. بل دې ماډل کې دا ایشوز هم و چې چینج به نه اډاپټ کوو. فرض که داسې چینجز به ریکوایرډ و د کلاینټ د طرف نه، نو بیا ودین پروګرس په پروجیکټ کې د چینج هغه کیپیبلیټي نه وه. دې ماډل دا چینج نه اکسپټ کوو. نو د دې وجې نه بیا اجایل چې کوم اپروچ و نو هغه اجایل اپروچ طرف ته خبره لاړه
او یو نوې میتھډالوجي سافټویر انجینیرز په هغې باندې کار وکړو او هغو لانچ کړه چې هغې ته اجایل سافټویر ډیولپمنټ میتھډالوجي وایي. نو اوس ګورو چې اجایل سافټویر ډیولپمنټ میتھډالوجي کې داسې کم فیچرز دي، داسې کم ښه فیچرز دي چې د هغې د وجې نه زیات تر کمپنیز چې دي نو هغو اجایل میتھډالوجي اډاپټ کړه او زیات تر کمپنیز اوس اجایل اپروچ فالو کوي. نو په اجایل اپروچ کې خو اولنۍ خبره د اجایل مینیفیسټو کې 4 خبرې دي او فرست نمبر خبره پکې دا ده انډیویجولز اینڈ انټریکشنز اور پروسیسز اینڈ ټولز. که موږ سوچ وکړو په دې کارټونز ټایپ کې دلته دا یوزرز چې دي یا ډیولپرز چې دي یا پروجیکټ منیجرز او ډیولپرز دي دوی خپل منځ کې ډېر زیات انټریکشن کوي هر ټایم او لیفت سایډ باندې اجایل فوکس کوي، دا رائټ سایډ چې دی نو د رائټ سایډ باندې فوکس نه کوي. په دې رائټ سایډ باندې که تاسو سوچ وکړئ نو پروسیسز او ټولز باندې فوکس دی خبره، خو اجایل په انټریکشن باندې فوکس کوي چې د یو بل سره ډیولپرز انټریکشن کوي، کلاینټس انټریکشن کوي، پروجیکټ منیجر انټریکشن کوي، د یو بل سره هر ټیم ډسکشن کوي چې کوم سیزونه ښه هغه پیک کوي او چې کوم سیزونه بیډ وي د سافټویر دپاره ښه نه وي هغه ختموي. نو اولنۍ مینیفیسټو خو دا ده یا اولنۍ پوینټ خو په دې اجایل مینیفیسټو کې دا دی چې په پروسیسز او ټول باندې مونږ هغه شان فوکس نه کوو بلکې په مونږ په انټریکشن او په ډسکشن باندې فوکس کوو. ښه جي د هغې نه علاوه ورکینګ سافټویر اور کمپریهنسیو ډاکومنټیشن په اجایل مینیفیسټو باندې کې دا هم یو امپارټنټ پوینټ دی چې مونږ به ډېر زیات فوکس په ډاکومنټیشن باندې نه کوو بلکې زمونږ کم فوکس چې وي نو هغه به په ورکینګ سافټویر باندې وي چې آیا سافټویر زمونږ کار کوي که نه کوي. د دې نه علاوه کسټمر کولابریشن اور کنټریکټ نیګوسیشن په دې مینیفیسټو کې یو امپارټنٹ پوینټ دا هم دی چې موږ کسټمر انوالو کو هر ټایم چې یار کسټمر زموږ نه سیټسفاید دي هغو ته چې کوم څیز موږ ښایو هغه ګوري چې کوي که هغو موږ ته څه چینج دغه کوي چې دا څیز داسې نه دی پکار نو هغه موږ بالکل د هغو هغه چینج اکسپټ کوو او هغه د هغې سره د هغې اډاپټیبلټي باندې فوکس ورکوو، نه چې موږ په دې فوکس کوو چې زموږ په کنټریکټ کې دا خبرې شته که نشته یا زیات فوکس زموږ په کنټریکټ یا ډاکومنټیشن باندې. لاست پوینټ په دې مینیفیسټو کې دا دی responding to change or following a plan چې مونږ یوازې صرف په پلان باندې دغه نه کوو چې مونږ ته کوم چیز ملاو شوی دی بس مونږ ریډي میډ هغه میمورایز کو په هغې باندې لګیا یو نه بلکې مونږ ته چې کوم فرض که څه چینجز راځي ریکوایرمنټس کې چینجز راځي نو اجایل اپروچ دا پریفر کوي چې هغه چینج اکسپټ شي او هغې باندې کار وکړی شي. نو دا 4 پوینټس چې کوم دي نو دا مختلف سافټویر انجینیرزو په مختلف کمپنیز کې کار کوو او د هغو د هغو رايوځای شو او په دا یو مینیفیسټو دغه کړه چې دې ته یې نوم ورکړو د اجایل مینیفیسټو او ډېر زیات کمپنیز ډېر زیات څومره چې نن سبا د ټاپ انټرنیشنل کمپنیز دي د سافټویر کمپنیز دي هغو اجایل اپروچ یوز کوي، څومره ټیمز په کمپنی کې کار کوي هغو اجایل اپروچ یوز کوي. په اجایل اپروچ کې بیا 12 پرنسپلز دي 12 پرنسپل اجایل اپروچ دغه کړي دي 12 پرنسپلز دي د اجایل اپروچ. څوک چې هم اجایل اپروچ فالو کوي کومه کمپنی نو هغه به د دې 12 پرنسپلز خیال ساتي. په هغې کې اولنی چې کوم پرنسپل دی هغه دی کسټمر سیټسفیکشن فسټ چې کسټمرز به همیشه چې کله موږ یو پروډکټ جوړو نو چې زموږ کوم کسټمر دی هغه به موږ سیټسفای ساتو ځکه چې د هغه نه موږ ته بجټ راځي د هغه نه موږ ته پیمنټ راځي نو پکار ده چې د هغه کم ریکوایرمنټس دي پکار ده چې هغه موږ پوره کړو او کسټمر زموږ نه سیټسفای دي. ښه جي سیکنډ نمبر پوینټ چې کوم دی هغه دی ویلکم چینجینګ ریکوایرمنټس موږ دې چینج ته ویلکم وکړو دا نه چې که فرض کړه زموږ په اپلیکیشن کې زموږ نه دغه څه چینج غواړي څه فیچر چینج کول غواړي نو موږ وایو چې نه دا پاسیبل نه دی کسټمر ته داسې ووایو دا ښه خبره نه ده موږ به چینج اکسپټ کوو. د دې نه علاوه فریکوینټ ډیلیوري مطلب دا دی چې موږ دې په میاشت کې په دویمه میاشت باندې داسې ماډیولز لانچ کو یو پروډکټ دی موږ دا ویټ نه کوو چې موږ به پروډکټ په 2 کاله پس به پروډکټ کسټمر ته ورکو او دا دې نه مخکې نشو ورکولی بلکې موږ د خپل پروډکټ په سمال یونټس کې ډیوایډ کو هغه سمال یونټس یا سمال ماډیولز دې موږ ډیلیور کو چې زموږ پروډکټ څومره یوز کیږي او څومره ان یوزرز هغه چیک کوي نو موږ ته به د خپل پروډکټ سټیټس پته لګي چې په دې کې موږ ته څه امپروومنټس پکار دي. ښه جي فورت نمبر پوینټ زموږ سره یا فورت نمبر پرنسپل زموږ سره بزنسز اینډ ډیولپمنٹ ورکینګ ټوګیدر چې زموږ سره کم بزنس دی یا د کم بزنس لپاره موږ پروډکټ جوړو نو چې دا ډیولپمنٹ ټیم او بزنسز خپل منځ کې کولابریټیولی کار کوي او د هغو په خپل منځ کې کمیونیکیشن وي. موټیویټډ انډیویجولز ایٹ د هارټس اف د پروجیکټ
او زموږ سره چې کوم ډیولپرز دي یا پروجیکټ منیجرز دي یا څوک چې هم په دې پروډکټ کې انوالو دي پروډکټ ډیولپمنٹ کې چې هغه موټیویټډ وي د هغو موټیویشن های وي او څوک چې موټیویشن های وي د چا په دې پروجیکټ کې پیشن وي نو چې هغه په موږ په ټاپ باندې کو او هغه ته موږ پریفرنس ورکړو چې زموږ پروډکټ په سکسسفل طریقه باندې ډیولپ شي. خجی بیا 6 نمبر پوینټ دی چې فیس ټو فیس از د پرایم کمیونیکیشن میتھډ او مونږه فیس ټو فیس کمیونیکیشن پریفر کو چې ډایرکټ د یو بل سره فیس ټو فیس کمیونیکیشن چې سم ایشوز داسې مسلې چې هغه ډایرکټ د یو بل ته وایو او هر یو ګول زموږ سره کلیر وي. حاجی بیا زموږ سره د ورکینګ سافټویر از د پرایمری میجر اف د پروګرس او زموږ سره مونږ چې کله میجر کوو پروګرس چې زموږ سره پروګرس یا سکسس څه دی نو هغه مونږ د ورکینګ سافټویر په تھرو میجر کوو چې زموږ سره یو او څومره ټایم موږ په پروجیکټ باندې کار وکړو نو پروجیکټ یا پروډکټ چې کوم دی هغه ډیولپ شو که ډیولپ نه شو او چې ډیولپ شو نو کم فنکشنز پکې کمپلیټ شو. خجی ایم پر سسټینیبل پروګرس او موږ همیشه دا یو سسټینیبل پروګرس چې لکه دا یو کنټینیوس ایفورت دی دا کنټینیوسلی به موږ په پروډکټ ډیولپمنٹ کې کار کوو دا داسې نه دی چې په یو سټیج باندې بس کمپلیټ شو قصه ختمه شو نه بلکې اجایل میتھډالوجي دا وایي چې په سافټویر یو کنټینیوس ایفورت دی کنټینیوسلی به په دې کې امپروومنټس راځي په دې کې به چینجز راځي څنګه چې مونږ یو وینډوز د کم وخت کې ډیولپ شوی دی خو ریګولر مونږ ته اپډیټس راځي د اپریټینګ سیستم دا څه وجه ده د وجه چې کنټینیوسلی په دې کې یو سسټینیبل پروګرس روان دی او یو دا غو سوچ دا دی چې مونږ به کنټینیوسلی ایفورت کوو. خجی کنټینیوس اټینشن ټو وات میټرز او دا هم یو امپورټنت پوینټ دی چې کوم سيزونه میټر کوي کوم سيزونه امپورټنت دي نو په کار کې هغه مونږه پرایورټایز کو. کیپ اټ سمپل هم یو امپورټنت پوینټ دی یو پرنسپل دی د اجایل میتھډالوجي په دې کې دا خبره کیږي چې مونږه هر یو شی سمپل وساتو په کمپلیکسټی باندې سوچ نه کوو په دې کې یو پرنسپل دی وای 80-20% پرنسپل وای کومه 20% چې کوم امپورټنت سيزونه دي په هغه باندې مونږ فوکس وکړو نو هغه 80% چې کوم قصه دا غزه مونږ کور کیږي دا یو پرنسپل دی جست د منیجمنت نه. نو کوم سيزونه چې اهم دي د خبرې مقصد دا دی چې کوم سيزونه اهم دي په کار دي چې مونږ هغه پرایورټایز کو هغه په ټایم باندې کمپلیټ کو. خجی بیا د کریټ سیلف ارګنایزینګ ټیمز او مونږ په دغه باندې ټیمز چې کوم دي یا ډیولپمنٹ ټیم دی هغه دا نه چې بس مونږ یې ارګنایز کوو یا پروجیکټ منیجر یې ارګنایز کوي یا چې کوم ټاپ سی اوز دی یا ټاپ منیجمنت دی هغه ارګنایزیشن کوي او هغه به د هغې کمپلیټ هر یو چیز مینیج کوي بلکې ټیمز داسې دغه کول غواړي داسې ټرین کول غواړي چې هغه په خپله منیجمنت کوي کوم ایشوز یې هغه په خپله هینډل کوي کوم پرابلمز آیډنټیفیکیشن چې هغه په خپله کوي او د هغې سلیوشن هم په خپله ډیفاین کوي نو دا داسې سیلف ارګنایزیشن په ایجایل اپروچ کې ډېر اهمیت لري. د دې نه علاوه میک ټایم فار ریفلیکشن او دا هم یو امپورټنت پوینټ دی چې کم یو سیزونه مونږ په خپله دغه کوو نو چې هغه د هغې ریفلیکشن باقاعده هغه خلکو ته د هغې پته ولګي او مونږ کوم سیز چې ډیولپ کړو نو چې هغه کسټمر سره ډسکس کو کسټمر سره په ډیټیل سره انالایز کو او بیا یې ډیلیور هم کو. نو دا 12 پرنسپلز د ایجایل میتھډالوجیز یا ایجایل اپروچ آی هوپ چې تاسو ته وسنه څه دا یو نیو کنسپټ دی تاسو مې به چې الریډي هم سټډي کړی خو که پرس که چا نه سټډي کړی نو ما دا لینک هم شیر کړی دی تاسو په دې باندې آرټیکل هم کتلی شئ نو تاسو ته به ډیټیل کې نور داسې ریسورسز یا کنټینټ هم میلاو شي او تھینک یو سو مچ ټیک کیر الله حافظ.